بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د شخصیات سدھوم په سلسله کې زمونږ ریسرچ روان دی. وخت په وخت مونږ د سدھوم هغه شخصیاتو سره ملاقات کوو چې هغوی د دې خاورې خدمت کړی دی او د دې خاورې دپاره یې هلې ځلې کړي دي. نن په شهباز ګړه کې سدھوم چلڈرن اکیڈمی کې خپل یو ګران او محترم استاد جناب حماد خان صاحب په دفتر کې ناست یم او هغوی سره بس بنیادي خبرې هغه کوو، هغه موږ تاسو سره شیر کوو. د هغې نه وړاندې زه یو خبر وکړم چې دی زما بیسټ او فیورټ ټیچر و په سټوډنټ لایف کې، اوس هم دی الحمدلله. دی خپل ځواني او خپل سکلز هغه د سدھوم د خورې نه قربان کړي دي. ډېر هغه سخت وخت چې خلکو ایم ایس سی دا پیژنده هم نه دی علاقو کې او ډېرو کمو خلکو ایم ایس سی کړی وه او خصوصا په میتسو کې چې هغوی په هغې باندې لوی عهدې او ډېر ښه پوسټونه هغه ترلاسه کولی شو. خو جناب حماد خان صاحب چې کله ایم ایس سی میتسو کو نه دی د ښه پوسټ او د ښه عهدې په ځای باندې د دې خورې خدمت شروع کو او دلته د سدھوم چلډرن اکیډمي په نوم باندې اداره کوله وکړه او د سدھوم او د چاپیرچل د علاقې لوی واړه هغوی د تعلیم رڼا سره هغه وابسته کړه او ښایسته کړه. جی زما فرسٹ کوېسچن سر ستاسو نه دا دی چې تاسو مونږ سره خپل بنیادي تعارف وکړئ او تاسو بنیادي ایجوکیشن کم چې دینی دی یا دنیوي دی نو د هغې مونږ ته لږ ډیټیل راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان اول خو زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې تا زه د دې جوګه وګڼلم چې زم په هغه خلکو کې شمار کړم چې چا د سدھوم د خاورې خدمت کړی دی. زما نوم حماد خان بن عثمان خان بن مثل خان بن وزیر خان چې د خپل وخت یو لوی عالم و شیخ بابا باندې مشهور و، بن رحمت الله خان ګړیاله بالا. دا زما شجره نسب دی او خاندان مو کپورخیل دی چې د ګڑھی کپورانه جایداد تقسیم په وخت کې ګړیالې ته راغلی و. ابتدایي تعلیم پرایمري خو ما د کلي په پرایمري سکول کې څلورم پاس کړو، بیا گورنمنٹ های سکول خیر آباد کې پنځم کې ایڈمیشن وکړو. دا کم چې موجوده اوس خیر آباد کالج دی. په اتم کې و چې دا سکول شفت شو چارغولی ته، نو اکتوبر اتم کې و چې اکتوبر نه بیا سکول شفت شو. هغه نیم کال د اتم او نهم لسم دا مونږه ما په خیر آباد سکول کې سبق وی، میټرک مې د هلته نه وکړو او خیر آباد سکول کې ډېر ښه استادان ما ته ملو شو چې په هغې کې جناب سراج الاسلام حنیف صاحب چې زما په کردار سازی کې او شخصیت سازی کې د هغې یو بنیادي رول دی هغه ملو شو. جناب ظاهر شاه صاحب د مچی، جناب شیر اکبر صاحب د کوترپاڼو، جناب عبدالسلام صاحب د ګلیاړي او نور ډېر ښه استادان چې هر وخت په دعاګانو کې یاد دي دا راته ملو شو او زما په ژوند کې د هغې یو ډېر لوی کردار دی او یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی چې هغه زه نشم هیرولی. ایف ایس سی ما بیا د مردان کالج نه وکړه او بی ایس سی ما بیا د جانزیب کالج سیدو شریف سوات نه وکړه او فردر بیا پکې لږ بریک راغی. د هغې نه پس بیا ما ایم ایس سی د پېښور یونیورسټۍ نه وکړه. میټرک ما په 84 کې کړی دی، ایف ایس سی مې په 86 کې کړی ده او بی ایس سی مې په 88 کې کړی ده. بیا پکې یو 2 کاله بریک راغی. بی ایس سی ایگزام لا وشو، ریزلټ لا نه و آوټ شوی چې یو ملټي نیشنل کمپنۍ کې جاب ملو شو. نو په هغې کې دونه ګلیمر و چې چکرې وې پکې او ټول پاکستان کې ګرځېدلو. نو بس هغه یو 2 کاله په هغې کې لږه شو، بیا مې پرېښودو. سر جنو دینی او مذهبي کم چې بنیادي اسباب قاعده قرآن هغه تاسو چا ناصر کړي؟ دا زما خوش قسمتي ده چې ما ته ډېر ښه استادان الله پاک را کړي دي او سلمان ته به حیران شي چې ما کړی میتس دی او زما
ښه سبجیکټ فیوریټ سبجیکټ چې دی دا اردو ده. اردو کې ما ته ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب پشان ټیچر، د جناب ظاهر شاه صاحب پشان ټیچر، د همایون هما صاحب پشان ټیچر، د اقبال سمسام صاحب پشان ټیچر او د الله پاک تی او بخي د اقبال نعیم رحمانی صاحب پشان ټیچران دا ما ته ملو شو. د هغې د وجې ما اردو کې هغه شوق پیدا شو. ما زیات تر ټیچنګ په اردو کې کړی دی. دینی تعلیم خو قاعده ما زمونږ یو استاد و الله دې وبخي، هغې سره ویلې وه قرآن ختم مې هغې سره کړی او ترجمې استاد زمونږ کلي کې چې کوم جمهور الدین استاد چې په ترجمې استاد مشهور و، هغه سره ما بیا په دوباره قرآن ووی. بیا ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب الله پاک ته په ژوند کې برکت واچي، مونږ شپږم کې وو چې هغه قرآن وورو د ټولو هلکانو نه، نو په هغې کې څه غلطۍ وې، نو بیا هغه د اسمبلی نه مخکې کم ټایم مونږ له راکړو، نو د قرآن هغه غلطۍ هغې زمونږ نه په خیر آباد سکول کې وویستې. او ترجمه په ړومبي ځل ما میراوس استاد سره کړې وه، بیخان والا په کلي په جومات کې. د هغې نه پس بیا ډاکټر صاحب سره د جمعې په هفتهوار درس کې وم او په دوره تفسیرونو کې وم او په درسونو کې وم. د هغې نه دغه کړی دی او دوره تفسیر یو ځل د مولانا ګوررحمان صاحب نه په تفهیم مدرسه کې کړی دی. دا دوره تفسیر چې کوم کړی دا په 94 کې د مولانا ګوررحمان صاحب نه، او نو ډاکټر صاحب سره خو هغې کې خو هغه شپږم کې زه وم غالبا د 1979 یا د 80 خبره ده چې د هغه وخت نه بس اسیس شروع دی. نو د دې بیمارو په وجه پکې هغه دغه راشي چې غټې غټې بیمارۍ 3 ځله رالي، نو هغه بریک اپ پکې راشي کني، هغه سلسله جاری ده. لا سر تاسو ایم ایس سی کم سن کې او کم ځای نه په کم سبجیکټ وو؟ ایم ایس سی میتھس 92 کې پېښور یونیورسټۍ نه. سر دا عملی ژوند ازدواجي زندگی په دې کې سر تاسو کم یې کې قدم کېښودو؟ ما خو تاسو ته ووایي چې هغه ملټي نیشنل کمپنۍ کې نو هغې کې پیسې هم ډېرې وې. بیا یو وخت کې داسې وشو چې یو ځای نه د جاب آفر وشو، نو ما خپل استاد سره مشوره وکړه، نو هغه ما ته وایي چې دا جاب ټیک نه دی. نو ما ورته وایي زه تنګ شوی یم. وایي چې تنګ شوی نو دلته په دې شهباز ګړه کې یو سکول کولو شوی دی، د مصروفیاتو دپاره ته لړ شه او هغې کې ټیچنګ شروع کړه چې کله جاب میلو شي نو بیا به دغه پرېږدي چې زه رالم 94 کې هغه جاب ما جاین کړ. نو دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د هغې نه پس ما چېرته سرکاري جاب دپاره اپلای هم نه ده کړې. هغه زړه دومره ولګېده چې څو په ځان پوهېدو نو په هغې کې 9 کاله تېر شوي. بیا په کلي کې ما یو ضرورت محسوس کړ چې زمونږ کلی په جنګ جګړو کې ګلیاړه مشهوره وه، دشمنۍ وې، تربګنۍ وې، ایجوکیشن کم و. 2003 کې ما بیا هلته غزالي سکول کولو کو. هغه د ځای د تنګي په وجه او د سټاف ته نه اویلیبل کېدو په وجه باندې بیا مجبور شو چې شهباز ګړۍ ته 2005 کې بیا رالم. دلته مې د سدھوم په نوم باندې حبیب صاحب سره، چونکې د هغه سره د سکول د وختو یو تعلق و او ما لیدل چې د حبیب صاحب په زړه کې یو درد دی د دې علاقې دپاره. مخکې خو زما دا خیال و حبیب د دې علاقې یو خان دی او ځان له د مصروفیاتو یو ځای ګټلی دی. خو هغه چې کله ریزلټونه د هغه شروع شو نو هغه ما پسې 2-3 ځله راغی چې یاره زما که په دې اردو کې دا ریزلټ ښه شو نو زمونږ به په بورډ کې پوزیشن راشي. زمونږ چې کوم واړه تلي وو زما هغه نوټس ځان سره وړي وو که نه، چې هغه وکتل نو د اردو دپاره ټایم راکړه، د میتھس دپاره نه، ځکه چې هغه په خپله ایم ایس سی میتھس دی که نه. هغه بس د الله پاک هغه کرم داسې و چې زه لاړم، هغې کې ما لږ یو میاشت 2 کار وکړو نو هغه واړه ټیک شو او په هغه کال باندې 2005 کې سدھوم مردان بورډ ټاپ کو، بلکې 3rd پوزیشن هم راغی په بورډ کې او په ټاپ 20 کې 8 پوزیشن یې نور هم راغلی.